السلام علیکم ملګرو. عمران خان چې یو کله حکومت راغی نو هغه یو څو خبرې کړې لیکن چا پې عمل نه کاوه، موږ پې عمل نه کاوه، موږ ته به دروغ ښکارېدې. لیکن نن هغه منظریان پر راغلی چې هغه عمران خان هغه حقیقت ویلي. نو هغه کمې خبرې دي، نو هغه سره زه په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو به راسره مکمل ګورئ. بل طرف ته آی ایم ایف دی چې شی نو دی به سره هم شریک کوو چې آی ایم ایف څه شی دی. له اول طرف ته آی ایم ایف طرف ته ځو، بیا د عمران خان هغه خبرې ښیم. آی ایم ایف هغه غټ د دنیا یو غټ بینک دی چې هغه کله یو ملک غریب شي، کله یو ملک کې مهنګایي راشي، نو هغه ولې روپۍ ورکړي چې دا ملک څه شي راچوت شي، دا ملک د دې ګرانۍ نه او دې مهنګایي نه وځي او زمونږ روپۍ بیرته راکړي. بل طرف ته تاسو سوچ وکئ، نو هغه چې کله روپۍ راوړي زمونږ پاکستان کې په صحیح طریقه نه لګوي. لیکن بل طرف ته کله چې عمران خان روپۍ راوړي نو هغه څنګه ولګولې؟ هغه ویل چې زه مزدوران له ورکړم، هغه زه داسې خلکو له ورکړم چې زمونږ معیشت صحیح شي او موږ په اسانۍ باندې. نو عمران خان ویلو چې موږ روپۍ د آی ایم ایف نه واخلو نو موږ خپل ملک څه کړو، چوت کړو، نو زمونږ ملک به د دې ګرانۍ نه او د دې هر څه نه وځي. لیکن بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ، زمونږ دا اوس حکمرانان چې راغلو اوس حکومت تیر شوی دی، لیکن دوی روپۍ راوړې او ځان په خپل جیبونو کې کېښودې او واپس څه شو، لندن ته لاړلو. لیکن دغه زمونږ د پاکستان دپاره دوی سوچ نه کوي، الټه یې موږ قرضدارې کړو او الټه به موږ څه یو په موږ باندې ټیکسونه لګي، په غریب سړي باندې ټیکسونه لګي. کله چې زموږ په پاکستان کې غریب او مالدار یو شان شو نه، نو دا به هغه پورې دا ټیکسونه په کار چې زموږ غریب او مالدار یو شان شي، نو دا هغه پورې بیا څه شي ټیکسونه چې په کار چې مالدار یې لګولې، ځکه چې مالدار ته پیسې ته په غریب ټیکس باندې په غریب ټیکس ولګي، هغه غریب مزدوري کوي، نو هغه ټولې روپۍ به تاله په ټیکس کې درکوي. نو ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې نن هغه خبرې رښتیا شوې کومه چې عمران خان په حکومت راغی او حکومت کې یې وکړې چې دا قصې دي او عمران خان به ویلو او خلکو به نه منله چې آیا دا دروغ وایي. نن زمونږ ټول پاکستان د مهنګایۍ سره مخ دی، مهنګایي ډېره زیاته ده، ډېر زیات خلک خفه دي، خودکشۍ پکې هم شروع دي د دې وجې نه چې مهنګایي ده. نو نن هغه خبره رښتیا شوه کومه چې عمران خان مخکې کړ. عمران خان اوس په جیل کې ناست دی، لیکن د هغه چې کومه خبرې دي نو هغه رښتیا کېږي او هغه خلک منظریان ته راوړي، مخامخ راوړي، لیکن هغه بالکل رښتیا دی کومه چې عمران خان یو کال نیم مخکې ویلو. تاسو ته پته ده د هغه حکومت هغه خو ډېرې زیاتې نارې ووالې، لیکن خلکو پې اعتبار ختم شو. لیکن اوس خلک په ژړا ژاړي خو هېڅ هم نشي کولی، ځکه چې د داسې خلکو حکومت تېر شوی دی چې په پاکستان کې هېڅ هم نشته چې مهنګایي نه زیاتوي. نو پاکستان ښه د خطرو سره مخامخ کېږي، ښه د مهنګایي سره مخامخ کېږي. نو د دې وجې نه آرمي چیف هم میدان ته راغلی دی، عاصم منیر. نو انشاءالله پاکستان به ډېر زر ټیک شي. لیکن دا کومه وجه چې عمران خان موږ تاسو ته وویله چې عمران خان مخکې هم ویلو چې تاسو داسې چل وکئ، کومه پیسې چې راشي په کار ده چې دا داسې خلکو له ورکړي چې دا خبرې ملګرو چې موږ ته عمران خان مخکې ټایم کې کړی، لیکن موږ ته پته نه وه، لیکن موږ په خبرو باندې یقین نه کوو. عمران خان به لګیا و، موږ ته چا به یقین نه کوو، لږ لږ هر څه ګران شو په هغه وخت کې. نو عمران خان لکه تاسو سوچ وکړئ په هغه وخت کې کرونا راغلی نو پاکستان خو بیا هم داسې و چې مهنګایي یې کنټرول کړې وه، لیکن هغه په کرونا کې دومره مهنګایي نه وه کړې. اوس که تاسو وګورئ نو د هغه دوه چونده مهنګایي ده، نه څوک وایي چې یا مهنګایي ده. مخکې به که تاسو سوچ وکړئ نو مهنګایي به راغله نو خلک به ووته، لیکن اوس څوک وځي هم نه، هېڅ هم نشي کولی بیخي. چېرته اوسئ پښتنو، ژوندي اوسئ. لیکن زموږ پاکستان حالات داسې دي، موږ له هم پکار ده چې یو څو خبرې پرې وکړو. او آی ایم ایف د قصه مې ته وکړه چې دا دنیا یو غټ بینک دی او په دې کې خلک څه کوي، خلک ته پیسې راوړي او بیا چې کله پیسې څه شي پاکستان یا ښه شي یا بل یو ملک یې ښه شي، نو بیا خلکو له پیسې بېرته واپس کړي. چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ.